बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګران کتونکو د پیښور نیوز راوند اپ کې تاسو په خدمت کې حاضر یو امید لرو چې روغ جوړ او خوشاله وي قدرمنو زمونږ په دې پروګرام کې کوشش دا وي چې د سرخار پیښور په حواله باندې کم معاملاتي مسلې وي هغه په ډاګه کړو خصوصي توګه زمونږ زور پتی وي چې د دې چې کم عام خلک ته کمی پریشانې وي کم مسایل وي یا تنازعات وي پاګې باندې مونږه خبرې اترې وکړو نن پروګرام کې وړاندې زموږ چې کوم موضوع ده ډیره مهمه ده روانه هفته د پیښور په حواله باندې سپین جومات هم تاسو اورېدلې وي په دې حواله باندې یوه تنازعه پیدا شوې ده انتظامیه وایي چې د دې وداني چې کوم ده هغه ډیره ضعیفه شوې ده او د دې نه پس چې کوم ریپورټس ورکړی دی پی ډي اے یا نور چې کوم متعلقه ادارې دي نو هغوی دلته بیا رغول یا اثر نه و تعمیر کول دغه جومات غواړي انتظامیه دا هم وایي مونږ په خپله باندې چې کوم محکمه اوقات ته اډمنسټریټر دی د هغوی سره هم خبرې اترې شوي دي د ضلعي انتظامیې مشر ډي سي صاحب هم دا وایي چې کم دغه وداني کیږي نو مونږ به چې کم دلته مونځ ادا کوونکي دي یا طالبان دي هغوی ته به مونږ متبادل ځای ورکوو په دې حواله خو په دې هکله باندې ځینې اختلاف هم رامخې ته شوی دی تحفظ سپین جومات یوه کمیټي ده هغوی په دې حواله باندې احتجاج هم خپل ریکارډ کړی دی مونږ به کوشش کوو چې د دغې مشرانو چې کم خبرې مونږ سره کړي دي هغه مونږ تاسو ته وښایو د پروګرام دویمه برخه کې به بلکې مونږ سره به په دې پروګرام کې به دا موضوع به هم چیړو د پی ډي اے په هکله باندې مونږ په دې پروګرام کې هر یو ډپارټمنټ چې کوم مشر دی هغوی راځي پولیسو چې کوم مشران دي هغوی راځي وخت په وخت ضلعي انتظامیې نور چې کوم د درې واړه لویو اسپتالونو چې کوم ایچ ډي صاحبان دي نو هغوی هم راځي موږ سره په دې پروګرام کې چې د خلکو کمی ګیلې دي کمی پریشانې دي هغوی د هغې جواب ورکوي خو تر اوسه پورې د پی ډي اے مونږ سره څوک نه راغلي اوس د پی ډي اے چې کوم ډي جي صاحب دی فیاض علي شاه صاحب راغلی دی یو ډیر متحرک افسر دی نه وړاندې چې هغوی په مختلفو محکمو کې وو نو مونږ سره به تماس کیو او د میډیا په حواله به څه تحفظاتو هغوی به فوري توګه شیر کول هغوی اوس د ډي جي پی ډي اے ته راغلي دي نو مونږ دا کوشش به کوو چې د پی ډي اے په هکله باندې د پیښور د اولیس کم مسایل دي کم سوالونه دي هغه هم مونږ تاسو ته رامخې ته کړو په دې هکله باندې په دې دواړو موضوعاتو به مونږ خبرې اترې کوو د پیښور ډیپټي کمشنر شفیع الله صاحب موږ سره موجود دی شفیع الله صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام فیصل ګران کتونکو ما چې څنګه وي ډي جي پی ډي اے فیاض علي شاه صاحب په خپله باندې راتګ نن غوښتو خو هغوی یو معامله پیدا شوه نو ډایرکټر اډیشنل ډي جي پی ډي اے اجاز افضل صاحب موږ سره راغلی دی سټوډیو کې ناست دی اجاز صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام اجاز صاحب مونږ ستاسو شکریه ادا کوو چې د پی ډي اے یو چارواکی راغی زموږ پروګرام کې ګډون کوي او دا ډیره زیاته ضروري ده زه د ځینې خلک وایي چې سفید هاتي د اسلام آباد چې کومه سی ډي اے ده نو هغه پی ډي اے هم ده څوک ته سوال نشي کوي عام خلک چې کم ګیلي وي کمپلینټ وي زموږ چې کم ریپورټر صاحبان هم وځي نو د پی ډي اے په حواله باندې ډیر مسایل راځي موږ امید ساتو چې پی ډي اے اوس اوپن شي فیاض صاحب د راتلو نه بعد او ستاسو ډیره مننه چې تاسو نن راغلی او موږ سره پروګرام کې حاضر یې خبرې اترې به کوو د پی ډي اے په حواله باندې شفیع الله صاحب راځو به نورې خبرې به هم کوو ځکه تاسو وخت په وخت راځئ معاملات اوس د سپین جومات یو معامله رامخې ته شوې ده مونږ په دې حواله باندې تقریبا 4-5 ورځې وړاندې یو ریپورټ هم نشر کړی او تفصیلي په هغې کې چې کوم د اوقاف مشرانو افیشلو هغوی هم پکې برجن راغلی و د سپین جومات په هکله باندې چې کوم خلک اختلاف کوي مولانا امان الله هغوی هم را سره خبرې اترې کړې وي دا راته ووایي چې دا یو داسې جومات دی چې دې نه وړاندې هم مونږ کتلي چې ځینې خلک راپاڅېدل او هغوی وي چې دې کې چې بیا رغونی عمل دی اثر نو تعمیر دی اواز یې مخکې هم پورته کړی و اوس چې کوم مونږ ته ریپورټ دی افیشل ریپورټ دی تاسو انتظامیه هم وایي اوقاف محکمه هم وایي چې جومات چې کوم تعمیر شوی دی اوس ډیر ضعیف شوی دی ډیر زوړ شوی دی هغه سټې هم راغورځېدی شي
نوي دغلته بیا رغونې کار پکار دی. نو انتظامیه په دې حواله باندې د هغوی ترجیحات په دې حواله باندې څه دي چې جومات او بسونه ټایم کې مکمل شي؟ نور په دې کې تاسو څه اضافه کول غواړئ؟ فیاض صاحب یو خو ډېر شکریا چې تاسو په ډېر ښکلي او ډېر په مناسب ټایم باندې د دې پروګرام دې حوالې سره انعقاد وکړو، ځکه چې په دې حوالې سره د ښار چې کوم ښاریان دي او خلکو پبلک ایټ لارج دې ډېر خدشات او ډېر تحفظات دي. پهله خدا دی چې الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو او د جوماتونو حفاظت په ټولو مسلمانانو باندې فرض دی. بالکل. او دا ماته خو دا سمجھ نه راځي چې یو سپیشل تحفظ سپین جومات کمیټي، ځکه چې د جومات په تحفظ کې زه هم یو ما رول جوړېدی شي. بل دا دی چې نارملی مونږ د خاص طور باندې مونږ معاشره کې اوس لږ ست مخکې هم تاسو سره خبره کېدله چې هیرسې سنی او پرسپشن، جی هیرسې اگینسٹ د ریسرچ او د پرسپشن اگینسٹ د ریالټي. مونږ وایو چې فلانی مشر ماته ویلي چې دا مونږ ځمکه ډونیټ کړې دې ځای ته، او فلانی کس وایي چې دغه ډیزاین داسې و، او بل دا دی چې تاریخي ورته وایو. بېشکه هغه دا خبرې په خپل ځای موږ ته مشران قدرمند دي، عزتمند دي. بالکل. خو چونکې څه قانوني ضابطې او طریقې دي چې هغه به موږ لحاظ ساتو، او سره د مذهبي چې کوم اقدار دي او شرعي اقدار دي هغه به لحاظ ساتو. په دې حوالې سره که زه ورته وایم تاریخي په دې انداز کې نه دی چې انټیکویټیز چې موږ کوم ایکټ دی خیبر پښتونخوا 1976 ولا په هغې کې ډیفینیشن شوی چې 100 سال لا زوړ بلډینګ وي اته موږ تاریخي وایو. ښه تاریخي وایو. ټیک ده. صحیح ده. دا تاسو ښکلې یو معامله وضع کړه. جی. نو چونکې د دې پس منظر ته زه ځم چې دا څه وخت ځمکه اخیستل شوې دي او څه ټایم جوړول شوي دي او بیا څه وخت ایکسټینډ کول شوي دي. ټیک ده. مسجد محمد خان چې دی موږ په هسټوریکل ماس کې راځي، سنیری مسجد موږ په هغه کې راځي، شیډول اف دا بعض بلډینګونه دي، اسلامیه کالج دی. بالکل تاریخي ورثه دي زموږ. ایگزیکټلی. نو دې ته چې کوم موږ هغه تاریخي لفظ کو دا لږ ښه نه دی، دا زه کریکشن د دوی کول غواړم. صحیح ده. بل دې لحاظ سره چې کوم د دې بیک گراوند د پرون هم تاسو وکتل چې ما یو وضاحتي بیان مې بالکل خپل سوشل میډیا خو په دې کې دا دی چې دا نمخ کې 3 ورځې مخکې ما میډیا ته شارټس ورکړي. بالکل. په هغه چې کوم موږ انټرنل ډسکشنز کېدل د دې علاقې ټولو تکلیفاتو مشکلاتو د حوالې سره موږ یو پلان مې جوړ کړو. زه وایم برملا وایم چې موږ به دا وایو چې موږ به ویله چې دلته به پارکینګ وي او دلته به دکانونه، خو چې موږ ته د مفتیانو صاحبانو نه علماء کرام صاحبانو نه پته ولګېدله چې نه دا چې کوم څیز د جومات دپاره وقف دی نو هغه باندې به جومات جوړېږي. نو موږ چېرته به داسې سټیپس نه اخلو چې هلته د غیر شرعي یا غیر اسلامي سټیپس وشي او وایلیشن وشي، ځکه چې هر یو سړی چې د خپل هغه حساب ورکوي، ځکه چې زه مسلمان یم، زه داسې څیز کولو ته جرأت نشو کولی چې هغه دا دنیا خو دی هغه دنیا خو دی، خو په دې دنیا به هم الله پاک تاسو نه هغه کوي. بالکل. په هغه دنیا کې خو د بالکل خلاصین نشته دی، دا د مونږ ایمان دی. ټیک ده. نو بل دا 1956 کې ټاون یونیورسيټي ټاون دپاره ایکوایر شوې وه دا ځمکه، او د دې اورال رقبه 4 کنال 15 مرلې دی، او په دې کې 3 کنال 6 مرلې دا ایکوایر شوې دی. ښه جی. دا ایکوایر شوې دی او د دې پیمنټ هم راغلی دي او پیمنټ مخکې ډسټریبیوټ شوي هم دي. ټیک دی جی. په دې باندې لیټیګیشنز هم په سیول کورټس کې، په ډسټریکټ کورټس کې، په هائی کورټ کې، او دې کې ټولو کې د ګورنمنټ چې کوم سټانس دی هغه اسټابلیش شوی دی چې دا د ګورنمنټ ایکوایرډ لینډ دی پراپر. محکمه اوقاف پهله د ایکوایرډ شوی دی یونیورسيټي ټاون ایڈمنسټریشن. ټیک ده. او بیا دا وقف شوی دی په 1960 کې اوقاف ډپارټمنټ ته سپیسیفای شوی دی جماعت لپاره، او بیا اوقاف ډپارټمنټ په 1960 کې اے ایچ قریشي صاحب نوټیفیکیشن کړی دی، او په یو ټیم کې دا هم دی چې د 3 کنال 6 مرلې ظاهري خبره د دې وروستو لږ حدودات دي، د سره 2 دکانونه هم په یو ټیم باندې ا نوټیفیکیشن کې منشن دي، خو نن خو خیر دکانونه هم 3 نور هم دي.
دا ما لګ یو سوال دی چې آیا د دې شرعي حیثیت څه دی دغه شوارما چپل او د فلانې دکانونه یو دا هم ایډیشن کول غواړم ځکه چې اوس سره په دې باندې س فتماوي ته نه دراغله صحیح ده بل چې سو پوری د ایک کنال نو مرلې خبره دی 40 فوټ چا مونږ ته وایو نو هغه لګ تجاوزاتو کې داسې راځي چې د جمعات د حدودونو بهر دی مین روډ باندې راځي ایگزیکټلی جمعات په هغه کې انیشلی جوړیږي 60 کې نوټیفای کیږي جوړیږي او بیا په 82 کې دا ایکسټینډ کیږي لکه پراپر 3 کنال 6 مرلې ته خاجي او بیا د دې ایک ټیم کې چې کوم انجینیرینګ ایڈوانسمنت خو خیر نن سبا ډیر زیات دی چې کوم ایک ټیم کې انجینیرینګ ټرندز او پرنسپلز ایک ټیم کې د سټیل کالمز نو لکه هغه مضبوطی او د غولا ایلیمنټس او فیکټرز نو پکې نن سبا چونکه هر قسم ټیکنالوژي راغله دی د ته سیفټي پوینټ اف ویو سره د ته سټیبিলিټي پوینټ اف ویو سره د ایسثیټکس پوینټ اف ویو سره او د چې کوم اسلامي هغه طرز تعمیر د هغه حواله سره خولي آیډیاز دي او ټیکنیکس دي نو موږ دا غوښتل چې دا یو خو خلکو ته د تکلیف کم شي دا چې هغه انکروچډ لینډ دی او دا پیورلی سرکار دولت مدار دی مالک ست مخ کې تاسو سره هغه مم شیر کړل چې کوم بالکل هغه موږ ریونیو ریکارډ مو کایندلی تاسو خپل دلته ناظرین سره او خار چې کوم ریزیډنټس دی سره شیر کول شي چې مونږ ته پکار دی چې حقایق باندې لاړ شو او ما د نارویدلې د یا ما یې نارویدلې یا یې ما ته ویلې دا خبرې لک خون نه کوي شفیع الله صاحب تاسو خبره بالکل صحیح ده یو حقایق وي او بل چې کوم دی تعویل ماویلی خو په دې کې یو بل مسله ده او هغه نن سبا چې کوم ده دغه خبرې اکثر په سوشل میډیا ته خلک غلط رنګ ورکي او یو فساد او یو تعمیري کار چې کیږي نو هغه بیا یو فساد دا غل جوړ شي نورې خبرې بم په دې باندې کو یا افضل صاحب د پی ډی ای په حواله باندې ډیر زیات کمپلینټ پی شکایات پی یقینا تاسو اداره چې کوم دا خپل کار کوي مونږه په دې 13 وختونو کې اډیټ کې ریپورت راغلو کرپشن الزاماتو مونږ تاسو ډي جی سره بیا په هغه باندې خبرې اترې وکړي نو هغه باندې چې کوم تاسو جوابونه هغه هم کافي تسلی بخش په دې حواله باندې مونږ د عام خلکو د پیښور خبره کوو معمولی چې کومه مسله وي هغه پی ډی ای طرف ته اراضي نن سبا تاسو د کمپلینټ د شکایات سیستم شته او کنه زما په خیال ډیجیټل په حواله باندې پی ډی ای ډیره کمزوري ده شفیع الله صاحب ما د دوی ټویټر کتونو زما په خیال په اگست کې په 14 اگست یو ټویټ د دوی د ټویټر لشوي د پی ډی ای دغه شان چې ویب سایټ مونږ ګورو نو چې کم کمپلینټ کوي عام خلک ډیجیټل زمانہ دا ډیر ایڈوانس وخت دی تاسو په دې حواله باندې څه داسې میکانیزم جوړ کړی دی یا اوس جوړوئ سر ډیره مهرباني استاسو ما ته د موقع تاسو راکړو چې زه تاسو ته لیک پی ډی ای باره کې ایکسپلین کوم جی دا څه دی چې دا زمونږ یو ډیجیټلایزیشن یو پروجیکټ اوس روان دی د هغې دپاره زمونږ لوکیشن شوی دی زمونږ بورډ اف ډایرکټرز چې کوم دی چې سی ایم صاحب چیر کوي هغه الریډي هغې اپروول ورکړی دی هغې دپاره مونږ کیپرا سره نیګوسیشن کړي دي او نور خلکو سره آی ټي ډپارټمنټس والا سره هم چې کوم کنسرن کسان دي نو هغه ټول مونږ پراپر شیپ ورکړی دی نو انشاءالله ویری فیو ډیز کې مونږ دا ټینډر به فلوټ شي او زمونږ دا ټول ډیجیټلایزیشن اف پی ډی ای زمونږ چې سانه ډپارټمنټس دی چې دا کمپلینټ سیل دی یا دا هاوسنګ سیکشن دی یا بی سی ای دی دا ټول به کمپیوټرایز شي او انشاءالله آنلاین به د دې کمپلینټ او هر څه ویریفیکیشن وغیرہ وشي ټیک ده سیکنډلی سر دا دی چې دا دې کې زمونږ چې کوم بی سی ای والا پلانز دی هغه مونږ فور د لاست 2 years نه زمونږ دغه شروع کړی دی آنلاین سبمیشن ټیک ده جی هغه کمپلینټس هم او هغه ټوټل چې کوم هغه سټیټس دی هغه سړی کور کې ناس خپل معلومول شي چې دا کوم ځای کې نن زما اپلیکیشن دی او کوم سان روزو پاس به ماته د دې هینډ اوور وشي ایز فار ایز دغه بلډینګ پلانز آر کنسرن دا اوس مونږه آنلاین سبمیشن شروع کړی دی سر ښه جی ٹھیک ده اجازه افضل صاحب خبرې اترې به جاري ساتو ګرانو کتونکو یوه وړه شان دمالو د دمې نه بعد ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یو
जी ګران کتونکو بیا ته پروګرام کې هرکلی وایو د بریک نه مخکې اجاز افضل صاحب سره د پی ډي اے د کارکردګۍ په حواله باندې خبرې اترې کېدي. اجاز صاحب راځو لږ بیسک مسلې د پی ډي اے نه خلکو ته وي. یو مونږ ګورو چې د صفایۍ په حواله خو ډبلیو ایس ایس پي هم کار کوي، خو بیا د نالو په حواله زموږ چې کوم سیستم دی ډیر بوسیده دی. په دې حواله باندې ډیر مخکې له هم په ښار د ننه علاقې دی، حیات آباد کې هم دی، ګنده اوبه شاملیږي په پایپونو کې. د دې په حواله باندې تاسو څه اقدامات کوئ؟ ځکه چې دا ډیره عامه مسله ده، هر ځای کې په دې حواله باندې خبرې اترې کېږي، ویډیو هم مخې ته راځي په دې هکله باندې. دی کې جی مونږه کار شروع کړی دی د سیور اوبو باندې چې تاسو دغه څنګه ووې نو دې باندې زمونږ تیر میاشت کې یو میټینګ شوی و منسټر فاینانس سره، نو هغو په ډایرکشن باندې مونږ دا پروجیکټ شروع کړی دی او مونږ فیز 1 کې زمونږ چې کوم دغه رسټډ پایپس دی واټر سپلای والا هغه مونږ اوس ټول چینج کوو لګیا یو، هغو باندې کار جاری دی او ان شاء الله هغه نیکسٹ 3 منثس کې به هغه یو ډي سیکټر دی هغه بالکل به کمپلیټ شي. دا پروجیکټ مونږه لانچ کړی دی فیز وایز. نو پہلا چونکه ډي سیکټر وشي بیا د نه پس سی ته بزو او بیا داسې ټول حیات آباد کې کوم ځای کې دا ریکوایرمنٹ دی دا به مونږه ان شاء الله تبدیل کوو جی. او دا نیډ به دغه بیسس باندې به چې کوم ځای کې د دې ضرورت وي او هلته به مونږه دا پروجیکټ لانچ کوو جی. ټیک ده جی. ښه شفیع الله صاحب راځو بیا دغې معاملې ته. تاسو د پروګرام په شروع کې تمهید وتړو، ډېر ښه معلومات هم په دې حواله باندې ورکړو. یقینا دا هغه معلومات دي زموږ چې کوم ګران کتونکي اوري نو د سپین جومات په حواله چې څومره هم حقایق دي هغه به د هغوی له خبر وي. په دې هکله باندې چې کوم د دې کمیټي جوړه شوې ده په هغې کې مختلف خلک شامل دي، مختلف شعبو. زمونږ همکارانو سپین جومات ته تللي وو او یو اجلاس هم کړی دی، د دغې مشرانو سره یې خبرې اترې کړې وي. نو مونږ وایو چې تاسو خبرې وکړئ چې د هغوی دا موقف هم واورو او ګران کتونکي به هم واوري چې هغوی په دې حواله څه وایي. ګران کتونکو د سپین جومات په هکله چې کومه کمیټي ده جوړه شوې ده د هغوی یو غونډه شوې وه، هغوی خبر نیوز سره خبرې کړي. راځئ چې وګورو. اوقافو ته ټیک د دازې د خلیلنامې دا یو ځای دا وقف شوی دی، خو د دې لپاره وقف شوی نه دی چې صوبایي ګورنمنټ دی اوس چې کوم دی دلته شاپینګ پارک جوړوي او زموږ چې کوم دی 30 فوټ او 40 فوټ ځای وایي بالکل نه منو، په یو صورت هم نه منو. دا د جومات ځای دی، دا زموږ یو داسې پہچان دی چې سپین جومات د ټولې دنیا زموږ د خلیلو یو پہچان دی. هېڅ چریم نه پرېږدو دې خبره ته. د صوبایي اسمبلی چې کوم د دې چې کوم دا شی پاس کوي او د دې د ګورنمنټ چې کومه پالیسي ده دا ټوله غلطه ده. دا ځای وقف شوی دی نو چې شریعت سوی موږ له هغه کول پکار دي. د شریعت خو دا حکم دی چې کوم ځای وقف شي نو بس هماغه دا اوس عبادت دپاره دا مسجد چې کوم دی وقف شوی دی. نو دې لپاره زموږ حکومت هم دا خواست دی او صوبایي ګورنمنټ هم دا خواست دی چې دا وقف شوی ځای دی د مسجد دپاره نو دا د مسجد چې کوم دی دې باندې جوړ کړی شي. چې کوم دا بلډینګ وایي چې دا یاره مطلب خراب دی دا واپس چې کوم دی مونږ جوړو بالکل دی جوړ کی واپس، خو چې مسجد جوړ کی لازم دی په دې جوړ نه کړی شي. تاسو د دې ټلویزیون په واسطه سره مونږ ضلعي انتظامیې ته او صوبایي حکومت ته دا خبرداری ورکوو چې دا جومات زمونږ مشرانو ارباب اسکندر خان سابقه گورنر، ارباب جهانگیر خان سابق وزیر اعلی او د هغې خاندان د هغې وقف کړی دی او چرته چې ځمکه د جومات دپاره د مسجد دپاره وقف شي نو هغې ته شاعر الله وي او په هغې باندې نور هېڅ قسمه داسې اکټیویټي نشي کېدی سیوا د جومات نه چې بل څه دې وکړی شي. اوس زمونږ ضلعي انتظامیې هغې د صوبایي حکومت ته دلته کې د حالاتو خرابولو لپاره ابتدا زموږ د خلیلو نه کړې ده. دوی چې کوم دی که نه چې لکه اول خو زه اوس د جومات بیکګراونډ ووایم چې دا په 1950 کې چې کوم دی نو زموږ مشرانو ورکړی و چې هغې کې زما نیکه ارباب امداد خان هم و چې هغې کې دې کې باقاعده زموږ تقریبا 2 کنال ایسه زموږ موږ دې جومات ته وقف کړې ده
اوس حکومت را پاسېدلی دی هغوی په دې جومات باندې یو قسمه قبضه کوي لګیا دی او دا خدا مونږ هېڅ قسم باندې د کمرشل اکټیویټیز دپاره دې ته نشو ورکولی په دې چې حکومت دا کوشش کوي لګیا دی چې دې کې لاندې بیسمنټ کې دوکانونه جوړ کړي هغه چې کوم دی نو برانډډ له ورکړي ځکه چې دا خو مین یونیورسټي روډ دی تاسو ته پته چې دا یو افغانستان ته یو روډ تللی دی او دا ډېر کمرشل ځای دی نو حکومت خپل کوشش دا دی چې دلته کې کمرشل اکټیویټیز دپاره صرف او صرف خپل جیبونو ډکولو دپاره دلته کې کمرشل اکټیویټیز شروع کړي. زه به ورته چې دومره ووایم چې تجاوزات خو پکې په دې نشته چې په 1982 کې دا نقشه منظوره شوې ده هغه اوریجنل نقشه ما سره پرته ده او هغه زمانه کې ماشاءالله وه د میونسپل کارپوریشن او پی ډی ای نه وه د میونسپل کارپوریشن ایڈمنسټریټر و بریګیډیر حیات د هغه په دستخط باندې دا موجوده نقشه د جومات چې کوم کې موږ ولاړو دا منظوره شوې ده نو تجاوزات خبره خو هلته لاړه چې کوم ځای کې منظوره شوې نقشه ده که د هغې نه زیاته یې چې کومه نقشه مونږ منظوره کړې ده او د هغې نه زیاته رقبه په جومات کې یې نو هغه مونږ حکومت ته پرېښودل تیار یو خو زیاته په دې نه ده چې زموږ مشرانو چې د دې جومات لپاره چې کومه رقبه وقف کړې وه هغې کې ډېر نامي ګرامي زموږ مشران شامل وو. جی ګران کتونکو تاسو خبرې اترې واورېدې د سپین جومات په حواله باندې چې کوم اثر نو د دې تعمیر کیږي دوباره د دې وداني کیږي چې کوم په دې هکله باندې تحفظات لري هغوی خپل خبرې اترې خپل رد عمل ورکو. تاسو خو شفیع صاحب وړاندې دا واضحه کړه چې دوی یو چې کوم په دې حواله باندې وړاندې چې کومه خبره کوي نو هغوی وایي چې دلته پارکینګ جوړولی شي پلازې به دلته جوړولی شي هغو تاسو مخکې خبره وکړله چې هغه مونږ ورکړی وو خو چې کوم د دوی دریځ رالی نو د هغې په دغه باندې هغه مونږ بیا رد و بدل به پکې کیږي ابتدایي یوه حقه تاسو ورکړې وه. جی فیاض صاحب داسې دی چې د دوی خیر په ریاکشن کې موږ دغه څیز نه دی کړی د پروپوز چې دی دا خو موږ په دې کې هم موږ بعض علما سره کنسلټیشن کړی خو په یک ټایم کې دا څیز کې دی چې اګنور شوی خو چونکې وروستو بیا موږ لږ د کنسلټیشن مې وسیع البنیاد کولو دپاره بعض نور علما مفتی اکرام صاحبان سره مې نو هغې موږ نالج کې دا راوستله بلکې دی بعض جید علما چې کوم حقانیې مدرسې وله هغې فتوی موږ سره شیر کړی د دې په هکله او چونکې دا څیز چې موږ ته کلیر شو نو موږ خپل هغه دلته مې هغه چینج کړ چې چېرته د غیر شرعي موږ نه قدم نشي اخیستی ځکه چې باحثیت مسلمان دا موږ ټولو باندې فرض دی چې د اسلامي اصولو او اقدارو تحفظ د هر مسلمان فرض دی. سیفټي پوینټ اف ویو سره چې کوم د ریکنسټرکشن خبرې دی او ظاهري خبره ده چې یو عمارت بوسیده کېږي مخدوش کېږي نو د هغه هلته چې مکین دی د هغې او هلته ناستې پاستې والخلق دی د هغې حفاظت هم په موږ باندې ټولو باندې فرض دی. بالکل. او ما همیشه آی روز دا په ذهن کې مې خدشه وي چې داسې نه چې نن راوغورځي سبا راوغورځي نن راوغورځي خدا نخواسته که دا دلته د 60 ماشومان ځکه چې کیدای شي تاسو به اوبویسلی کتلی بالکل ځکه چې موږ نه ډېرې زیاتې تاسو خپلې سترګې مزګزار هم پکې ډېر زیات دي ځکه مصروف ایریا ده ډېر په یو ټایم پکې مزګزار هم ډېر ایگزیکټلی او ډېر جوور تاسو نظر دی په هر مسله او په هر خبرې باندې نو د هفتې نه زیاتې 10 ورځې مخکې خبرې دی زه تللی وم او لیټرلی هلته چې کوم کریکس دي په دې هغه کې او بره چتونو کې ایون په د حال کې چې کوم اوس په دې ټایم کې لمنځګزار چې کوم لمنځونه کوي دا 2 انچ د دې ډپریشن راغلی دی ښه جی او دا زه ځان نه وایم دا د خلک لاړ شي او دا د وګوري داسې راغلی دی خدا نه خواسته اني ټایم دا لاندې کشي خدای د نو کې خدای د نو کې خدای د نو کې چې داسې یو سیز وشي یو حادثه خو موږ دا وایو چې دا مذهبي بنیاد باندې خو بالکل د سیز رول آوټ شي چې دا د کې څه د غیر اخلاقی غیر مذهبي غیر شرعي څه خبره هم نشته ده. ټیک ده. دا زه دوی ته هم ریکویسټ کوم چې کایندلی دا ټول مسلمانانو فرض دی چې د جماعتونو او اسلامي شاعر چې دي د دې حفاظت په هر مسلمان باندې فرض دی او الحمدلله زم مسلمان یم پنځه وخت المنظم کو او خلکو ته پته چې څه بیک گراوند مې دی ټیک ده المنز او داس او دا ټول ښه په طریقې سره او د دې سیزونو ډېر زیات خیال ساتم. ټیک ده جی. بل دا دی چې چونکې هغه ایک کنال او نو مرلی چې کوم از وایم چې دا د روډ حصہ وه
په دې باندې ما موقف دا دی چې دا زه د ریکارډ مطابق وایم او د قانون مطابق وایم. په دې کې بعض ذاتیاتو ولا خبره راغلې ده د بعض خلکو هلکې سایډ نه نو دا کې او دا یو سوال مې دا وکړو چې چونکې هغه جماعتونه سره چې د شاپس خبره شوه نو دا هم لږ وضاحت به غواړم چې د اوس کرنټ چې کوم شاپس دی 1982 نه یا 83 نه ځکه چې په 1960 کې خدای هغه نه و که نه. بالکل دا مونږ ته پته دی چې یونیورسټي روډ په ایون 80s لیټ پورې څه صورتحال و چې دلته نه مخکې به تللی نو خلک به یارېدل ټیک شوه که نه ځکه چې وایي چې علاقه غیر دی ښار دلته و که نه اولډ سیټي ده او چونکې سیټي ایکسپینډ کېږي نو اوبیسلی ټول کمرشلایزیشن هم کېږي هغه ایریا اپلفټینګ هم کېږي د ایریا ویلیوم هم زیاتېږي نو د دې ته پرسنل بندې خو بالکل زه کنټیسټ کوم ریکارډ باندې او موږ الریډي په کورټ کې دا کیس روان هم دی لکه موږ په کورټ کې ګټلې دی په سیول کورټ کې په ډسټریکټ کورټ کې په های کورټ کې او دا اوس چې کوم نور انټرسټډ پارټیز دي اتلې دي سپریم کورټ ته او ظاهري خبره ده لاندې چې کوم ایگزامینیشن شوی دی په فیکټس باندې شوی دی او په ریکارډ باندې شوی دی او په لا پوینټس باندې شوی دی نو اخو موږ الته هم کنټیسټ کو او دوی سره هم ممکنو او کنټیسټ کول او تاسو وایي چې مونږ چې کوم خبره ده کوم مونږ سره باقاعده توګه معلومات دي فګر دي 1982 تاسو خبره وکړه دا سلويخ فوټه چې کوم لار راځي نو په دغه باندې هم چې کوم های کورټ پورې فیصله راغلي دي اوس به سپریم کورټ ته تللی دي. بل فیاض صاحب سوري زه یو ریکوست دام کوم د چې کوم په دې کې د کسان د خلکو باره کې غلط فهمیانې د ذهنونو کې لګه ما چې څنګه خبره وکړه چې پرسپشن او ریالټي او چې کوم هیر سیول خبرې دي یو حدیث شریف ته مونږ خپل علماو نه مې اورېدلې دي چې پیغمبر اسلام خواته یو کس راغی او یو کس باره کې خبره ورته وکړه او داسې متنازع غوندې خبره وه نو دا ورته وویل چې آیا دا تا په خپلې سترګې کتلی دی ټیک شوه او دا په تا خپلې غوږونو دې اورېدلی دی چې نه وایي چې مخکې ما سپریټ کوم نو مونږ ټولې خبرې چې دي یغ ماته وویل اغر ته وویل لږ کاینډلی په د خپلې بصیرت او په خپل دلایل باندې د ریکارډ هم وګورو د قانون هم وګورو د پس منظر هم وګورو مونږ به خو دخوا خو څو پورې چې کوم د اسلامي لحاظ سره خبرې دي اب د مونږ پورا خیال ساتو د دې تحفظ د دې اسلامي شاعر او پاغي کې به تاسو څنګه وی چې حرمت د دې حرمت خیال به موږ سره بالکل تاسو مخکې موږ چې موږ علماء کرام سره مخکې رابطه کیو او وسبم تاسو په دې حواله باندې او بل یو بل دا خبره چې دا 3 کنال 6 مرله باندې چې ګراوند باندې فرست فلور اینڈ سیکنډ فلور دا اور 8 شي برا نو دا به نو کنال 18 مرله د دې کیپاسټي شي حاجی نو دا تقریبا ډبل سلاب چې اوس ایون انکروچډ سره د 4 کنال 15 مرله دی دا به نو کنال 18 مرله شي with new construction نه کناله باندې او خخ کولې د اوبو تنظیم د او د سول تنظیم د رهایش تنظیم طالبانو د پاره د طالب علمانو د پاره حفاظ کرام د پاره علما د پاره خلکو ته خولې مزدار سیټینګ ارینجمنت د المنځګزارو د پاره نو موږ به د هر چې کوم پهلو د خیال بساتو ټیک ته خدا سره ډېر خبر او خپل خبره وکړه که دا اثر نو او تعمیر کیږي نو نور به هم وسیع شي دغه ته چې کم منځګزار دي د هغوی لپاره به سهولیات راشي دین علاوه طالبان دي د مختلف علاقو له راغلي دي نو هغوی دپاره به هم اسانتیاوې پیدا شي په دې بله کې نور خبره هم کوو اجاز افضل صاحب له به ځو ځکه چې پی ډي اے نن زموږ پروګرام ته راغلې ده نو خیر دی په قلاره به نور مسایل به هم راځي ښه موږ خو یو د دې سټریټ لایټ په حواله باندې خبره کوو دې نه علاوه ډېرې داسې وړې معاملې دي د روډونو په حواله اکثر اوبه راوتې وي دې نه علاوه حیاتاباد طرف ته ګورو ځینې خلک تجاوزات وکړي کورونو مخې ته خپل هغه ایریا غټه کړي نو د دې سي مسلو دپاره ستاسو اداره فوري توګه سکی او که نه مونږ چې عمومي توګه د خلکو له اورو په دې حواله باندې د هغوی څه ایکشن نه اخیستلی کېږي دا داسې دی چې د مونږ دا روټین کار دی ټیک ده جی دا داسې سروسز دی چې دی کې کلم تاسو دا نشي ویلی چې دا بس ما کمپلیټ کړو او دا نن کار ختم شو
दलता सर नवे नवे कोरोना जोड़ेगी, नवे नवे आबादियाँ ने कीगी, आगे सारा डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज राजी आगा इशू च मुंग च गोरू टाइमली आगो बांधे ब मुंग एक्शन को दाता सुसंग उवे च द बा ओबो बायर रोजी कोरोना ना बायर कुसोता रोजी और ब्या आगे दा पारा जमुंगा WNS डायरेक्टरेट दे जी आगो अखपल इंस्पेक्टरान दे आगा पेलेंटी लगाई दे बांधे च सोगम दा से मुंगा दगा को नो आगो बांधे मुंगा जुर्माने को और जुर्माना ब्या हैवी जुर्माना दा से न दे च लका ₹100 वर का और बस ब्या दा से न दे दा चेकिंग की जी दगा शान बिल्डिंग के तास संग चोबे च दे के एनक्रोचमेंट की गई खलक दगा को सोना बाहर अखपल इमारत रोबासी द दे दा पारा जमुंगा बिल्डिंग इंस्पेक्टरान दी और पूरा फॉर्मेशन दे डायरेक्टर लेवल पर है फील्ड स्टाफ आगे के इश्ता हर सोग चक्करे लगई मॉनिटरिंग कई चे कुमजे के कोर नवे जोड़ीगी आगे बाकायदा हर सा दगा कीगी दे के मुंग सर दो किस्म दगा दी जी यो दादे चे वायलेशन अगेंस्ट अ मैंडेटरी ओपन स्पेसेस चकुम मैंडेटरी दे चे आगे के चक सो कई नो आगा मुंगा हर हाल के बाद डिमोलिश को आगा मुंगा बिल्कुल रेगुलराइज न को सो दा से वायलेशन ही चे आगा मुंगा मैंडेटरी स्पेसेस ना बाहरी आगे दा पारा मुंगा वायलेशन जुर्माने सरा ब्या रेगुलराइज को लेशु आगे के दगा तरीका कार रिश्ते जी बल दादी जी चे PDA चे कुम सफाई वाला मसला दा दे के मुंगा उस यो बल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करे दे चे मुंगा दा लेबर हायर करो ठेकेदार सिस्टम बांधे बा आगे मुंगा दगा करो ओ आगा उस मुंगा बांधे से लाइबिलिटी निश्ता आगा बस फॉर द 1 year कॉन्ट्रैक्ट दे और आगा चसंगा कॉन्ट्रैक्ट खत्म शी नो आगा ब्या खत्म शी आगा हायरिंग और आगे फायर कोल चकुम पावर्स दे आगा दा ठेकेदार अखपल कार दे वी हैव टू मॉनिटर द स्टाफ चे आगा कार सम कई के ना कई नो वी हैव इंट्रोड्यूस दिस न्यू एनोलॉजी चे दा दे बांधे उस मुंगा फर्दरम कार को इंशाल्लाह चकुम फेजुनो के दा सिस्टम निश्ता मुंगा दावी च मुंग बांधे दा स्टाफ डेर लाइबिलिटी दा नो आगे कमोलो दा पारा मुंगा दावी च दा स्ट्रीमलाइन को और सोग अकाउंटेबल को चे सोगे कार न कई आगा हायर एंड फायर को को भले चे दे सरकारी नौकरी के यो सड़े चे राशि आगा ब्या कार न कई नो आगा दा बिल्कुल डेर प्रॉब्लम है इजाज़ अफजल से वो खबर अतर बको द खार द ब्यूटिफिकेशन पे हवाला बांधी कोशिशुना रवान दी मख के हम शविदी पदे बमला की खबर को ग्राउंड कतुन को द दमाखलू द दमीन आबाद सासु पर खिदमत के भी हाजिर हो जी प्रोग्राम के तबिया हर कले वायु इजाज़ अफजल से वो दखार पाकला बांधी मुंगा गुरु मख के हम मुख्तलिफ कैंपेनों चली दिलियो द पेखावर द सफाई पे हवाला बांधी यो वस हम रवान दी मुंगा गुरु पे मुख्तलिफ इलाकों की ख गोलू नवीनो वनी पे नज़र बांधे राजी مخکې حیاتاباد کې لږو زګونو کې داسې کتلي وو چې ونې نال شوي لږه موده بعد هغه وچې شوي وي یو خو دا دی چې نوي تاسو د ښار ښکلا دپاره څه کوئ دې نه علاوه چې کم ونې بوټي مخکې لګولی شوي دي د هغې د حفاظت خصماني یا خدای مکه ډېر ښه بوټي په هغې کې مونږ وینو چې هغه بیا ختم شي معمولي زه یم که هغې ته لږ توجه ورکړی شي نو هغه دونه خواري پې شوي وي پیسه پې ضایع شوي وي او چې هغه بیا معامله صحیح شي देखिए जी दो सीजन दे यो खुदा दे چې کوم ऑलरेडी زمونږه پلانټیشن ده هغه د لپاره مونږ سره خپل سپیشلایزد کسان دي هارټیکلچر ډایریکټریټ دی پورا ٹھیک دی جی او آگے لاندې خپل سپیشلایز چې کوم د سره ریلیټډ کوالیفیکیشن والا سټاف دی هغه ټول جی دی کې موجود دی او هغه سره چې کوم لوور سټاف دی مالیان شو سپروایزران شو دا ټول خپل مهنت کوي جی چې تاسو دا اوس وګورئ نو پیښاور کې ټول مین روډز چې کوم دی دا جی ټی روډ شو یا دغه شو رنګ روډ شو او د سره زمونږ حیات آباد ریګي ماډل ټاون
او دې نه علاوه چې کوم دی زمونږ اوس یو بل غټ پروجیکټ کړی دی جی هارټیکلچر والو 372 ملین دا لګولې دی او ازارخانی کې یو لوی پارک جوړ کړی دی سټیټ اف دا آرټ پارک دی جی او دا تاسو ته یاد دی دا زه ډمپینګ دلته ډمپینګ ډم او هغه ډیر غټ دلته دغه نو وی هاف کنورټډ اټ انټو ا بیوټیفل پارک ټیک ده او دې باندې پروینشل گورنمنٹ تقریبا 372 ملین روپیز لګولې دي او موږ سره جی په ښار کې ګورو د سیل سپاټې زګونه پارکونه ډېر ضرورت دی ګراوند هم ضرورت دی ګراوندونو باندې کار روان دی خو د سیل سپاټې زینو ډېر ضرورت دی چې په لاس د ښار په حواله ستاسو هم خاص کر د بیوټیفیکیشن په حواله موږ خبرې اترې کوو ستاسو اداره هم سرګرموي نور څومره خکیدې شي ځکه چې اوس مونږ کم ماحولیاتو ماهرین راغوښتي وو د مخکې مودو کې نو هغوی وایي چې پېښور چې کم ایر پولوشن په حواله باندې مسایل دی او بیا چې ژمي موسم راځي دا آلودګي به نور هم سیوا شي لړه به خوره شي فاک به راشي تاسو نالج کې زه راولم بلکې د چې کوم ناظرین دي ډېر ښکلی یو پروګرام موږ ترتیب کړی دی او آلموسٹ هغه په لانچینګ سټیج کې داسې دی چې پېښور اپلفټ پلان چې ګورنمنټ اف کے پی الوکیټډ ښکلی کمشنر صاحب د دې اوورال پی ډي دی او موږ نسپاک په ذریعه سره مختلف پروجیکټونو ولا سرویز مې وکړې کنسلټنسیز مې وکړ په دې کې یو ښکلی خلکو ته به چې وار وي او مخکې ورځو کې به کار هم په شروع شي نو ډیره خوشحالي به دوی ته محسوسه دغه شي چې دا شانته یو به گیم چینجر وي په دې ایریا کې څومره چې خوړ دی په حیات آباد کې د فیز 3 4 نه ونیسه د فیز 5 6 7 پورې دا 6 کیلومتر جوړیږي دا به ټریل به جوړیږي حاجی او ډیر ښکلی فینسډ ټریل دی په دې کې 10 فوټ چې دی هغه د سایکلینګ ټریک دی او 8 فوټ چې دی جاګینګ ټریک دی زبردست جی نو دا ټول فینسډ دی او هر 1.5 کیلومتر 1.5 کیلومتر نه پس د دې کې انټری دی لکه څنګه انټرچینج ته چې وردنه کېږي نو الته ریسټ ایریا دی پکې ټاک شاپ دی پکې واشرومز دی مزدار پکې ٹھیک ده جی الته پارکینګ او ورسره اوپن جیم صحیح بلنه بچت وي خو سایډو سره به خو ښکلی ډیزاین مزدار ٹھیک ده جی او ورسره د 3 کیلومتر نه پس یو امپی تھیټر هم دی اوپن تھیټر چې وته چې الته به سکرین لګي څوک به میچ ګوري د سټیډیم شانت بدلته سیټینګ رینج مې دی پکې دا خو شپ الله صاحب یقینا یو ډیر د پیښور د خلکو لپاره د خوشاله خبر دی څوک به میچ ګوري څوک به مووی ګوري څوک به تبلیغ کوي نو هر یو قسم سہولت دی پر بدا اویلیبل او د هر 1.5 کیلومتر نه پس د انټری پوینټس دي او دا فیسیلیټیز دي پکې دین علاوه موږ د پلوسی روډ چې دی د یونیورسيټي سره واو د یونیورسيټي چې کوم روډ وال دی دا کې خو هغه انټیک ټچ شته دی او دلته مارخور چوک به جوړیږي چې کې فواري او ډېر ښکل ډیزاین دی حاجی اپی سی سایر چې کوم سایډ دی 200 میټر کې پهلا وال دی صحیح دوړو سایډو ډېر ښکلی وال دی انتهایی ښکلی وال دی او ښکلی ډیزاین دی او به ان انورډ چې څنګه مونږ ګالف کورس وکړو چې هغه سی تھرو دی ګریل صحیح ډیمولیش وال او ګریلونه ولګیدل او تاسو یې کتلی شئ د دې وروسته چې کومه ښکلا دی تاسو ګرین سپیسز خبرو کو دا ډېر انتهایی ګرین ایریا دی نو دا 2.2 کیلومتر دی د زو پورې او دا به وال به ډیمولیش شي او الته به هم مونږ د یو کالونی د هغه د پردې او د خیال ساتو هغه په مس کې پرېږدو هغه وال به ښکلی کو صحیح ده او د نوره به سی تروي ګریل به لګي ښکلی مزدار دغسې په اکره چوک کې دی د سیکنډ پلان کې مونږ اندرون شهر کې پلان دی چې د چوک یادګار کیسه خوانی د ایون د الارج پورې د کوم څومره تاسو ته ځوړند د ښکاري د کیبلینګ د انډرګراوند کیبلینګ چې موږ کو حاجی دا دام ډېر ضروری ده دا الریډي په هغه کې د هغه پلان کې دی او د دې باره کې خو مخکې ورځو کې موږ ټیکنیکل بیډز الریډي ایوالویټ فاینانشل بیډز هم ابل ورځ اوپن شوی دي ټینډر به ورځو کې ایوارډ پراپر ایوارډ به شي کانټراکټ اګریمنٹ به شي په نیکسټ 15 ډیز کې به الته په ان ګراوند په د ټریل باندې به کار شروع کیږي ان شاء الله ډېر زبردست دی ان شاء الله موږ به زر ګورو چې دا یو ډېر ښکلې منصوبه ده د پیښور د خلکو لپاره ځکه چې هغه ځایونه د سیل نشته یو شور دی
یو زغل دی خلک ډیر تکل کوي چې موږ ته پیښور کې او لږ دا امداسې ایډیشن پکې وکړم چې د بل پلوسی روډ خو 3 منثس پروجیکټ دی په 3 منثس کې به د کمپلیشن او دا ټریل چې د 6 منثس لکه 6 منثس کې بعد دا فیسیلیټي ان شاء الله خلکو ته اویلیبل وي دا خو خبره ده. اجاز افضل صاحب یو بل معامله ده په خپل باندې د کیپټل میټروپولیټن ګورنمنت زما خیال دی هغوی او ځینې ورکر چې کوم دي هغوی تلي د جرنل بس سټینډ او نور چې کوم روډونه دي د دې پی ډي اے ته د ورکولو په حواله باندې کوټ ته تلي وو او په هغې کې څه سټې اډر هم راغلی دی. دا څه معامله ده په دې باندې؟ سر مونږ سره د جنرال بس سټینډ والا روډونه الریډي پی ډي اے سره د دې جوریسډکشن کې نشته. ها جی مونږ سره د جی ټي روډ دی او جمرود روډ دی. نه زما په خیال باندې د دې څه منظوري ورکړی شوې ده. اوس دوی وایي میر صاحب او نور چې کوم ورکر دي هغوی وایي که دا عمل وشي نو موږ به خپل چې کوم ورکر دي هغوی ته تنخواګانې نشو ورکوي او دا معامله ده. سر زه ما انډرسټینډ کو ستاسو کوېشن دا دی دا سر داسې دی چې دا څلور روډونه دي. ښه جي دا هغه جی ټي ګرینډ بس سټیشن والا کیسه نه ده سر. ښه جي دا داسې دی چې سلور زمونږه لینکس روډز دی چې کوم پېښور نه وځي او رنګ روډ ټچ کوي. صحیح देखिए पहला वर्सक रोड दे सर, ठीक था, दूसरा नासिर बाग रोड दे, तीसरा कोहाट रोड दे और यो चारसदा रोड दे. दा जमुंगा चकुम मेन जीटी रोड ना ददई आर्टरीज दी अल्तना इंटरसेक्शन ना शुरू कीगी और दा रिंग रोड सरा ददे लिमिट दी. دا سلور واړه دا سیرنګ روډ پورې چې کوم دی دا پی ډي اے ته حواله شو. دا مخکې ډیفرنٹ ډپارټمنټس کولو پی ایم اے کولو یا بل څو کنټونمنټ والم څه حصہ راتلو ورسک روډ کې چارسده روډ کې خو هغه اوس چې کوم دی پی ډي اے ته ورکړی شو چې دی کار باندې دی حکومت خوشحال نه و نو هغه مینټیننس مونږ ته حواله شو چې د دی تاسو ټول به پی ډي اے به مینټیننس هم کوي او د دې نه چې کوم ریونیو وي هغه به هم پی ډي اے اخلي. obviously چې اوس یو کار په ما باندې گورنمنت کوي نو ما ته به هغې سورس هم پکاري که نه چې ویر فرام ویر آی ویل مینټین دیټ. نو هغه اوس هغې دپاره څلور روډونه چې کوم پی ډي اے ته اوس گورنمنت حواله کړی دی هغه مسله ده. نو انشاءالله مونږ وی هیو ټیکن اوور دیٹ ټاسک او انشاءالله فیوچر کې به مونږ هغه کوو سر. بل اجازه افضل صاحب یو وخت په وخت باندې الزامات هم رامخې ته کیږي د هاوزینګ په حواله باندې پی ډي اے یو غټ رول دی دلته. بلډینګ کوډ ته مونږ ګورو پراپرټي په حواله باندې دا ایشوز پی ډي اے سره ډایرکټلی د دې معاملات وي. مختلف خلک الزام لګوي چې پی ډي اے باقاعده توګه چې څومره هم بدنظمي کیږي یا کرپشن کیږي یا غیر قانوني کار کیږي پی ډي اے خلک په دې کې انوالو وي. نو دې لپاره چې دا معاملات خاص کر د پراپرټي په حواله باندې هاوزینګ سوسایټي ایشوز مختلف کنسټرکشن روان دي په دې حواله باندې چې اس شفاف شي تاسو په دې حواله باندې څه وایي؟ داسې ممکن کیدای شي چې خلکو ته چې کم تحفظات لري هغوی ته هر څه مخ په وړاندې شي. داسې دی چې زموږ سیسټم خو ډېر ټرانسپیرنټ دی. ټیک ده جی. هغه ډیفرنٹ سټیجز باندې هغه انسپیکشنز دی هغه چیکینګ دی هغه هر څه کیږي خو ون آډ کیس چرچا چې داسې وشي نو یو کین ناٹ مطلب الیمینیټ دیٹ. نو زمونږ کوشش دا یي چې مونږ هر یو کار ویری ویجیلنټلی او ویری ویګورسلی هغه پرسو کوو او مونږ سټاف چې کوم دی کې ډېر کامپیټنټ سټاف دی لګولی دی او هغه هر یو سټیپ باندې هر یو چیز چیک کوي. بیا هم انسان دی چرته څه غلطي وشو نو بیا هغې دپاره مونږ ریکټیفیکیشن شته. مونږ کمپلینټ چې کله میلاو شي سو مینی ټایمز مونږ دا چیک کړی دی بیا اف آی آرونه مونږ خلکو باندې کړي دي چې داسې مونږ سره وشو یو غلط ټرانسفر شوی او داسې وروستو مونږ خبر شو هغه مونږ بیا اف آی آر هغو باندې درج کو داسې بیا روټین کې بیا دا سر کېږي پروسس کې. اجازه افضل صاحب پروګرام وخت هم ختمېږي. یو د ریګي ماډل ټاون دا معامله ده هر ځای کې دا کیږي پی ډي اے په حواله. په دې حواله را سره لږ مختصر ووایي او بل چې د نیو پېښور ویلي ډیولپ کیږي ډیر دا وسیع سبجیکټ دی مختصر وایي بیا په دې باندې پروګرام کې تفصیلي خبرو کو. داسې دی چې ریګي ماډل ټاون تاسو وایي ریګي ماډل ټاون کې زمونږ د 39,000 کنال ځمکه ده. ټیک ده جی. په دې باندې د ټاونشپ ټول دغه دی او دې کې 5 زونز کې ډیوایډ شوی دی.
zone 1 2 3 4 5 दे के zone 3 and 4 च कोम दे आगा जमोंग developed zone दी आगे के हर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स कंप्लीट दी और आगे च कोम दे पोजीशन मोंग खल कुल वर्को और आगा खपल कोरोना जोड़ई सही है इस किस्म से मसला निश्ता और ख़ाब मंगा आगे के 200 कनाल यो पार कम जोड़ करे दे और आगा दाना दगा दे चे द खलक अलता राजी तासुम चरता चक्करो लगावे जी बिल्कुल नो मा परुनम जो आगा पार्क के विजिट में कोलो नो आई हैव सीन सम पीपल वो आगा शूटिंग द पारा रागले उस प्रोग्राम हो पदे व्या चरता प्रोग्राम के खबर को न्यू पेशावर वैली जी जी नो स्टेटस से दावा जी जी नो न्यू पेशावर वैली दादे जी के दे दा 1,06,000 कनाल दे जमका दा दा जलोजई स्कीम सर एडजेसेंट दे और दा फिलहाल दे अप्रोच चकुम दे अगर चराट रोड ना दे ठीक है जी और दे चकुमंगा स्पेसिफिक देला एक्सप्रेस वे जोड़ो हाँ जी that will start from GT Road Taru Jabba and it will link to this specific town सही नो सर दा डेर लोए प्रोग्राम दे के जमूंगा चकुम दे तकरीबन 84,000 हाउसिंग यूनिट्स बई ठीक है जी दे के जमूंग प्रोविंशियल असेंबली बम मलतजी जमूंगा सेक्रेटेरिएट मलतजी जमूंगा all offices चकुम गवर्नमेंट लेवल बांधे दे that has to be transferred to that new Peshawar Valley approach road ही चीज़ दा basically द पेखावरो दिन उखार द्वड़ो पेगा के दे जी जी मंस के दे ठीक है लेकिन द्वड़ो मोजे पे के او دا یو ښه خبره ده چې نوې پیښور ابا چې ځکه چې دا پیښور کو شفیع الله صاحب او پی ډی ای والی ټریفک پولیس دي میډیا نور خلک هم کوشش کوي چې مونږ په تاسو باندې نیوکې په دې حوالو کو یا ټریفک یا نور څه مسله وي خو حقیقت دا دی چې ښار ډیر زیات آبادي پکې ده او هغه د کنټرول لپاره زما په خیال هغه انتظامی لپاره هم پاسبل ده او د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې نیو پېښور ویلي چې کوم ده په هغې زر کار وشي بل دا هم دی چې کوم هاوسنګ نیډز دي خو د پاپولیشن چې کوم انکریز سره روزانه بړاو کیږي نو د موږ چې کوم هغه اګریکلچر ایریا دی د نیو هاوسنګ یونټس کنسټرکشن د وجه هغه کمیږي نو دا یو ګورنمنت سایډ نه ډېر ښکلی هغه د براون ایریا دی دا بالکل uncultivated area دی دا د بنجر قدیم یو کیټګری وته وای په ریونیو کې هغه دی او په هغه کې ټیکنیکل لوکل ګورنمنت هغه کې براون ایریا وته وای اوس کوم اربن پلانینګ یونټ او د کوم لینډ یوز زونینګ اینڈ بلډینګ کنټرول اتھارټي دی په هغه کې هم د کیټګرایزیشن کیږي د ډیفرنٹ لینډز ټایپس ولا نو دا موږ پیورلی براون ایریا دی چې په ابن دی خپل د دې چې کوم ضرورت دی هغه الته جوړیږي صحیح ده او لکه ښه هغه کې پرپز کې او یوز کې راولي بجای چې د هغه اګریکلچر سایډ باندې موږ د بوج زیات شي نو هغه اګریکلچر چې کوم موږ د هغه نه بوج ډایورټ کولو لپاره یو دا ښکلی هغه ښه شفیع الله صاحب د پروګرام وخت ختمیږي اولې چې موږ کومه ایشو چړلې وه د سپین جومات په حواله په هغې کې یو میسج تاسو شارټ شان ورکول غواړئ میسج خدا دی چې د ناظرین لپاره او د پیښور چې کوم ښکلي ما درانه باسیان دي او ریزیډنټس دي چې په دې کې د مذهبي حوالې سره څه خبره نشته موږ به د هر د دې مذهبي پهلو د شرعي پهلو به خیال ساتو او دا اسې د خلکو کې خدشات تحفظات او ذهنو لا غلط ډایرکشن کې د جوړولو لا پدې کې کایندلی زه وایم توجه ماور کو مونږ به د دې نور د دین هټ کړ چې کوم د ریونیو سایډ د کوم لیګل او ټیکنیکل سایډ د ابنه با فوکس کو چې کوم مونږ پرسنل لیول باندې د یو کام او یو دوا فیملی سره خبره ده نور چې کوم د جمعات غده اب خپل ځای باندې ټیک وی جمعات به استعمالېږي او په خپل انداز بدل کیږي او غټ جمعات به جوړیږي ډیره مننه ډیپټي کمشنر شفیع الله صاحب پیښور تاسو راغلئ او ډېرې ګټورې خبرې وکړلې او په خاصه موضوع باندې وکړي او موږ ډیره مننه ادا کوو د اجاز افضل صاحب ایډیشنل ډي جي پی ډي اے چې هغوی راله او ډېر ښکلي انداز باندې د پی ډي اے په حواله باندې چې کوم ناظرین دي د خلکو کمې ګیلې وي نو هغه واضح کړي او کوشش وکړو چې ډي سي صاحب خو راځي وخت په وخت موږ ته د پی ډي اے چې کوم افیشل دی راشي او یو ورځ لایو پروګرام وکړو چې خلک موږ ته کال وکړي او د پی ډي اے په حواله چې څومره شکایات دي
نو دا غي ته بالکل. جواب ورکړي. بالکل. ډیره مننه ګران کتونکو. Thank you, sir. دا زمونږ نن پروګرام راتلونکي هفته کې به د نور موضوعاتو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. چرته چې هم یې خوشحاله او بریالي اوسئ. د الله پامان.